د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د نن خپرونې ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې په قندهار کې د پوستو پر سقوط غږیږو. د افغانستان د بیا رغونې څار برخه کې امریکایي اداره یا سیګار وایي تیر ډسمبر کې کندهار کې د افغان ځواکونو 200 پوستې وسله والو طالبانو ته پرېښودل شوي دي. د سیګار ریپورټ کې ویل شوي چې د افغان ملي اردو او طالبانو ترمنځ دغه سیمه کې له اکتوبر راهیسې پرلپسې نښتې شوي د پوستو پرېښودو سره وسلې او مهمات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. سیګار وایي د ځواکونو نه همغږي د کسانو کمی د 19 او د 205 قلو اردو ترمنځ واټن او د قلو اردو کې د سون توکو او کسانو کمی سیمه کې د افغان ځواکونو د ماتې سبب شوی دی. افغان حکومت دغه ریپورټ تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی، خو بحث دا ده چې اصلي عوامل څه دي چې په قندهار کې طالبانو ته پوستې پرېښودل کېږي. دغه راز تر دې وړاندې هم له قندهار ورته ریپورټونه خپاره شوي او ان ځینو کتونکي خو دا ادعا هم کوي چې په قندهار کې د پوستو سقوط قصدي دی. د دې مسلې نور جزئیات څه دي؟ پر موضوع د دوو قدرمنو میلمنو سره بحث کوو. د سکایپ له لارې سره د قندهار مدني او سیاسي فعال ثناء الله مخلص او سیاسي شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش بحث کوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. او که د باسم له مخلص صاحب سره پیل کړم. مخلص صاحب ستاسو خپل معلومات څه دي؟ په قندهار کې وضعیت څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب تاسو ته، لیدونکو ته سلام من ادب او احترام. علیکم سلام. بدبختانه چې په دې وختونو کې یو ځلې بیا د کندهار وضعیت ډېر نازک شوی دی، ډېر خراب شوی دی. هره ورځ موږ هلته فلسطین شهیدان ورکوو، هلته تلفات ورکوو، زخمیان ورکوو، هلته ستونزې را موجودې شوي دي، مشکلات را جوړ شوي دي. هلته یو وحشت او دهشت خپور دی. هغه نادودې روانې دي چې د نړۍ پر مخ باندې د هېڅ یو هېواد له خلکو سره نه دي روانې. هغه مسایل هلته مطرح کېږي چې نه په خدای روا دي او نه په رسول روا دي. دا ټول هغه زړه بښنونکي مسایل دي چې د کندهار خلک یې تر پزې پورې راوستلي دي او هره ورځ له یوې خوا فزیکي شکنجې خوري، د بلې خوا روحي شکنجې خوري، د بلې خوا کاروبار صفر ته تللی دي. د هغه مسایل چې د کندهار پر خلکو باندې تېرېږي. بدبختانه چې مرکزي حکومت ورته خاصه توجه نه ده ورته کړې. مرکزي حکومت کندهار همیشه د سیاسي معاملو د سیاسي ډلونو ښکار ګرځولی دي، همیشه یې په کندهار باندې رشخند ولی دي، همیشه یې په کندهار پسخند ولی دي، همیشه یې د کندهار پر خلکو باندې معاملې کړي دي، د هغوی پر سر باندې کریډیټ یو بل ته سره ورکړي دي. نو ځکه ولس نن دغسې در په دره دی، خاک په سره باندې په دغسې وحشت و دهشت کې ژوند کوي. که چیرې یو اصول و، یو میکانیزم و، یو مسؤلیت احساس چا کړی وای او دلته د خپل وجدان ته کتلی وای، وجدان کې سر دننه کړی وای، نو نن به د کندهار پر خلکو، د هلمند پر خلکو، د روزګان پر خلکو او د افغانستان پر خلکو باندې دغه وضعیت وحشت نه وای روان. بېله شکه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې، په پنجوایي کې، په ژړۍ کې، په شاولي کوټ کې، په ډېرو ولسوالیو کې هغسې نادودې اوس برحاله روانې دي چې نه په خدای روا دي نه په رسول روا دي. او د دې ټولو ولسوالیو او د ښار د خلکو تر دې ټولو ډېره قرباني چې د نه طالب ورکوي، نه امنیتي ځواکونه ورکوي، ډېره قرباني یوازې او یوازې بېچاره او غمڅپلی ولس ورکوي. مخلص صاحب څه موده وړاندې د ملي شورا د غړو یو پلاوی هم قندهار ته تللی و، هلته دغه روانې ناامنۍ ارزولې. زما دقیق په یاد دی چې د دغه پلاوي غړو وویل او حتی ادعا یې کړې وه چې په لوی لاس پوستې پرېښودل کېږي او حتی د ځینو پوستو د پلور خبره هم شوې وه. او هغه عوامل چې د سیګار په ریپورټ کې راغلي دي، څومره دغه عوامل رښتیا کیدای شي چې هلته د ولس او د حکومت ترمنځ واټن وي، او بیا دا چې هلته د تجهیزات کم وي؟ بېله شکه که د ولسي جرګې پلاوي دا څېړنه کړي او دا معلومات په لاس راوړي چې هلته د پوستو قمندانان یا د ولسوالیو قمندانان قصدي پوستې پرېږدي، ټولې قرارګاه پرېږدي، هلته مهمات پرېږدي، د طالبانو سره یې ډیل کړي، نو هغه کسانو ته ولې سزا نه ورکول کېږي؟ ولې نه مجازات کېږي؟ نه ولې د هغوی د علني محکمه کېږي؟ نه ولې محبس ته نه ځي؟ دا خپله که دغه شی موجود دی، دا خپله یو جرم دی، یو ګناه ده، دلته باید مجازات و مکافات رامنځته شي. د دې سره په څنګ کې دغه مسایل له امکانه لرې نه دي، ځکه کندهار کې دا 20 کلونه هغه وحشت و دهشت روان دي چې خصوصا بیا په چرکي مسایلو کې دومره چرکي بریدونه چې په کندهار کې کېږي، د افغانستان په هیڅ یو ولایت کې دومره چرکي بریدونه نه دي شوي. هلته قومي مشران وژل کېږي، په شهادت باندې رسېږي، سیاسي مشران په شهادت باندې رسېږي، مدني فعالان په شهادت باندې رسېږي، مطرح کسان په شهادت باندې رسېږي، په یو نوم نه په یو نوم نادود روان دي.
خو تر ننه پورې موږ نه د چا له نه محکمه ولیدله نه موږ حق و باطل معلوم کړي هېڅ مو معلوم نه کړي یوازې او یوازې د معاملو او د ډیل ښکار ګرځېدلي دي دا هر څه مخلص صاحب تاسو زما غږ اورئ مخلص صاحب سره زموږ اړیکه کې ستونزه ده تمه لرو چې دا ستونزه حل شي راګرځو دانش صاحب ته دانش صاحب مخلص په خپل خبرو کې اشاره درلوده چې په قندهار باندې سیاسي معامله کېږي ستاسو خپل ارزونه څه ده قندهار کې مخکې هم ریپورټونه ول چې هلته پوستې پرېښودل کېږي قصدن پوستې پلورل کېږي مننه تاسو ته تخنیکي همکارانو جناب مخلص صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم قندهار وضعیت او ځانګړي حالات لري چې باید په هغه باندې ځانګړی بحث وشي په دې معنا باندې دی چې قندهار څخه د جنرال رازق تر اوسه پورې داسې یو انځور خپرېدی چې قندهار امن دی په قندهار کې هیڅ مشکلات نشته ته باور وکړه چې ما یو کال مخکې قندهار ته سفر وکړ وخت چې ما اصلي حقایق په قندهار کې درک کړه چې قندهار وضعیت تر هر ولایت په هغه وخت کې وحشتناک و ترورونه په قندهار کې اوج ته رسېدلي وه اختطافونه اوج ته رسېدلي وه متاسفانه چې په قندهار کې د میډیاو د انعکاس ورکول دا وضعیت مشکلات درلوده هیچا دا غږ نسو پورته کړی هغه کسان خپله د ډېر غټ خنډ سره مخ کېدل او مشکلات ورته ده نو په دې لحاظ قندهار تاسو ولیدله چې حیات الله حیات د قندهار والي په یو مصاحبې کې وویله چې زمونږ اکثریت پولیس خیالي پولیس دي دولت پر دې چې آیت وټاکي څېړنه وکړي چې دا دې والي خبرې آیا حقیقت لري نه لري څنګه دی څنګه نه دی والي یې تبدیل کوي او پر ځای بل والي واستوي او د هغه نوي والي په معرفي کې هم حیات دا خبره ورته وکړه چې خدای دې وکړي چې ستا او د پولیس په منځ کې یو هماهنګي رامنځته سي هلته قندهار بالکل د معاملې مرکز ګرځېدلی دی او پر هغه باندې سیاسي معامله کېږي تادین او جنرال رازق خپل په وخت کې وو داسې فکر کېږي چې دا کسان په خلکو کې ډېر جایګاه لري او د رایو مرکز دی په قندهار کې ډېر رای لاسته راوړی شي نو په دې خاطر سره همیشه د جنرال رازق او تادین سره معاملې کېږي او دا کسان یې خود مختاره پرې ایښي دي دغه معاملې په کوم حد کې دي دانش صاحب دغه معاملې په کوم حد کې تاسو ته ښکاري یو خو هغه معاملې دي چې په د ولایت په کچه مطرح کېږي او هغلته یا د پوستې د خرڅولو تر حده او یا هلته د فساد موضوع یا د هماهنګۍ او نور مسایل یو هغه په لوړه کچه معاملې دي لکه څه وخت وړاندې داسې ریپورټونه وو چې د امن سیمو په نوم باندې ځینې سیمې په لوی لاس طالبانو ته ورکول کېږي په دې کې ډېر نوم د قندهار یادېده بالکل زه و دې بحث ته راتلم قندهار دا عواملو برسېره سره په دې چې هلته خیالي پولیس ډېر دي هلته هماهنګي نشته د مهماتو کمښت دی هلته تادین داسې فکر کوي چې یو خود مختاره حکومت دی هر انشی چې رڼه وغواړي پر قندهاریانو باندې تپلی شي او پر قندهاریانو باندې کوي هلته خود سره مالیات تادین ټولوي قیدان یو کارونه دي علاوه پر دې تادین مستقل ارتباطات د طالبانو سره تامینوي تادین غواړي چې د مستقل ډول سره طالبانو سره ډیل وکړي پر بعضې ساحو کې دا ډیل اشکار دی تاسو د ولسي جرګې او د سیګار خبرونه واورېدله چې دا بعضې پوستې خاصتن پرېښودل شوي دي طالبانو ته نو په دې لحاظ باندې دغه وضعیت وجود لري که چیرې امریکایان هم دا اوټ ولري چې بعضې مناطق و طالبانو ته پرېږدي په شمول د قندهار تاسو یقین او باور وکړئ دا ډیل د تادین سره وایي او دا معامله به د تادین سره کوي او تادین به دا کار ته غاړه پرېږدي او دا کار به کوي او دا به د مرکزي حکومت د اشرف غني د حکومت بغیر نه به دا ډیل وهل کېږي د تادین په موجودیت کې نو په دې خاطر سره داسې یو شی د دوحې د مذاکراتو په زمایمو کې وجود لري چې بعضې مناطق باید طالبانو ته پرېښودل شي او دا په دې ان باندې دي چې طالبان غواړي چې خپل هغه رهبري انتقال کړي و افغانستان ته تر دې چې مستقلتره په آینده کې وشي کړی تصمیم ونیسي یعنې د دوی شورای کویته شورای کراچي او پېښور باید راشي په امن منطقو کې د قندهار یا هلمند باید پر ځای ډېره مننه دانش صاحب تاسو ته بېرته راګرځم بیرته تاسو ته راګرځم او مخلص صاحب دا مسله چې اته ویل کېدل
یوه معامله دا هم کیدای شي چې که چیرې په قندهار کې امن سیمه جوړیږي او هلته طالبانو ته سیمې ورکول کېږي د هغې په مقابل کې به طالبان اوربند کوي. اوس دغه معامله که چیرې وي په دې رقم چې طالبان به اوربند کوي او د هغې په مقابل کې به د قندهار ځینې پوستې طالبانو ته پرېښودل کېږي، خو ولې برعکس تاسو ګورئ چې قندهار کې وضعیت خرابېږي، پوستې سقوط کېږي او تلفات هم رامنځته کېږي. څنګه وینئ دغسې معامله؟ دلته خو په ټوله کې هغه معاملې روانې دي چې یوازې د چارواکو ګټې پکښې خوتې کېږي، یوازې د هغوی شخصي جیبونو کې 15 غرایم راټولېږي. هغه که د حکومت یا هغه طالب دی دلته اوربند ځکه نه کېږي، پر اوربند ځکه خبرې نه کېږي، اوربند ځکه نه عملي کېږي چې په هغه کې د ولس ګټه ده، او د ولس ګټه نه طالب مد نظر نیولې ده، نه حکومت مد نظر نیولې، دا یوه هم مد نظر نه ده نیولې. دواړه طرفونه پر واک باندې جنګ دی، پر اقتدار باندې جنګ دی، پر شخصي غرایم جنګ دی. هغه که حکومت دی، هغه که طالب دی، او د دې دواړو په منځ کې ولس راګیر دی. نو بدبختي دلته دا ده کله چې حکومت او طالبان د ولس غم ونه خوري، ولس ته توجه ونه کړي، فکر ورته ونه کړي او د خدای څخه ونه بیریږي، نو تر هغه وخته پورې به همدا وحشت حاکم وي. که چیرې دغه مسایل مطرح وای او دلته رښتیا هم پر اوربند باندې موافقه ورسره سوې وای یا د امن سیمو په نامه باندې سیمې و دوی ته په واک ورکړل وای، نو نن به موږ نه چرکي بریدونه لیدلی، نه به مو انفجار درلودلی، نه به مو په ولسوالۍ کې جنګ درلودلی. تاسې دا اوس د کندهار وضعیت څخه پوښتنه وکړي، معلومات وکړي، د ارغنداب ولسوالۍ څخه وشار ته دومره کډې راغلي دي چې په ښار کې یو خالي سرای نه پیدا کېږي چې په کرایه باندې واخلي. د ښار په عامو واټونو کې خلکو خیمې درولې دي چې هلته د شپې تېر ځای نه لري. په ښار کې هغه وحشت حاکم دی چې نه په خدای روا دي نه په رسول روا دي. د کندهار د یوې مسلې ته چې اشاره وشوه چې په قندهار باندې کېدای شي معامله وشي، خو کابل به پرې نه وي خبر. تاسو مالته همداسې څه احساس کړي دي چې که په قندهار کې هر څه کېږي او هغه د همغه د قندهار د محلي ادارې د صلاحیت تر کچې واوسي او کابل دې پرې خبر نه وي؟ په ټوله موضوع باندې ټکي په ټکي د مرکزي اداره خبره ده، خپله رئیس جمهور خبر دی، خپله د کابینه ټوله خبره ده، مرکزي اداره خبره ده، ټوله په هر څه باندې خبر دي، په غلاو باندې دوی خبر دي، په وحشتونو دوی خبر دي، په نادودو باندې دوی خبر دي، په معاملو دوی خبر دي، په دې ډیل باندې په دې ټولو مسایلو باندې هم د طالبانو رهبري خبره ده، هم د حکومت رهبري خبره ده. دا د دواړو په خوښ او په تفاهم باندې هم دغه شی راغلی دي. زه اول پر دې حکومت باندې غږ کوم چې دا تاسې چارواکي چې ناست یاست تر ارګه پورې ستاسې دپاره زهر خوړل پکار دي. تر کومه وخته پورې دا 20 کاله پر کندهار باندې هغه معاملې روانې چې نه په خدای روا دي نه په رسول روا دي. تاسې دا نن د کندهار د ولس وضعیت وګورئ چې له ولسوالیو ښار ته راغلی دي چې د شپه تېر ځای نه لري، خوراکي توکي نه لري، په یوه جوړه کالو کې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي، په ښار کې یوه پر عام سړک باندې هلته خیمې درولې دي اوسېږي، نه د ماښام ډوډۍ لري، نه اوبه لري، نه ځای لري، نه بستر لري، نه روغتیایي خدمات ورته برابر شوي دي. په دې د کندهار مرکزي اداره هم خبره ده، په دې ارګن ټوله خبر دي. بدبختانه ما درته ویلې چې انسان فراموشه وخت کې راګیرو، کله چې د رای وخت وي، کله چې د ضرورت وخت وي، کله چې د جمهوریت د دفاع وخت وي، دا ټوله په همدغه ولس باندې کې مخ ورته رااړي، هر یو زارۍ ورته کوي، خولې ورته کچکول کړې ده. او کله چې د ولس ضرورت شي بیا دوی هر یو له ځانه نمرود و شداد و فرعون جوړ کړي دي. بیا که تاسو دا پوښتنه داسې تکرار کومه فکر کوئ چې طالبان د مخامخ د ځایي چارواکو امنیتي چارواکو سره په ځانګړې توګه د قندهار د امنیي قمندان سره مستقیما دغسې معامله وکړي چې په هغې کې د سیمې پرېښودل شامل وي، په هغې کې د پوستو خرڅلاو شامل وي؟ زه چې څومره غوږېدلی یا دا موضوع په رابطه ماته معلومات را رسېدلي دي، بلې د کندهار په یو 3-4 ولسوالیو کې دغه پروسه رامنځته سوې وه، یو تعداد پوستې ایله سوې وې. د پوستو په نتیجه کې یو پلان و پروګرام جوړ سوی و چې په هغه کې د کندهار، ارغنداب ولسوالي، ژړۍ ولسوالي او پنجوایي ولسوالي دا 3 سره په دې پروګرام کې شاملې وې. د 3 ولسوالیو قمندانان هم د 2 ولسوالیو قمندانان هم تغییر شول، رهبري کې تغییرات راغله، مګر بدبختي دلته دا ده چې هغوی ته هغه قمندانان چې دغسې یو پلان کې راګیر شوي وو او زما د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې خپل آزاد ګرځي، نه عدلي ارګانونو ته معرفي شوي دي، نه سزا ورکړل شوې ده او نه مجازات و مکافات سیستم رامنځته شوی دی. د دې سره په څنګ کې خپله د کندهار د پولیسو رهبري ضعیفه ده. کله چې رهبري ضعیفه شي هر ډول نادودې منځته راځي. که چیرې رهبري ضعیفه نه وای دغسې مسایل منځته نه راتلل.
دغه مسایل چې رامطرح شوي دي دا د مرکزي حکومت د ډیل یو پر اساس باندې رامنځته شوي دي. وخت کې که ډیل ونه اوسېږي، معامله ونه اوسېږي، دلته راکړه ورکړه ونه اوسېږي، نو بیا هغه کسانو چې پوستې په خپل طبیعت باندې هیله کړي دي، مهمات یې پرېښي دي او په سیمه کې وحشت و دهشت ته لاره خلاصه کړې ده، نو هغوی خو نن باید په زندان کې پراته وای یا باید پر عامه چوکو راځړول شوي وای چې نور پند ځینې اخیستي وای. مګر بدبختانه ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د کندهار مرکزي اداره او د حکومت مرکزي اداره دواړه په دې پلان باندې خبر دي او په دې معامله کې شریک دي، نو ځکه په دې خاطر باندې په دې موضوع باندې ډېره مننه. بیرته راګرځم تاسو ته دانش صاحب، که چیرې کابل په داسې مسایلو کې هغوی ته معلومات نه ورکول کېږي یا دا چې ضروري نه ګڼل کېږي چې له کابل نه دې په دې برخه کې معلومات واخیستل شي، طالبان د کندهار ځایي اداره که امنیتي اداره او یا هم ملکي اداره په دې مسایلو کې شریک وي، بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه امریکا هم د دغسې پلانونو تر شا ښکاري؟ بالکل د کابل حکومت یا د ډاکټر صاحب اشرف غني جمهوریت توانمندي و د رعایت او کارداني خو تاسو ته معلومه ده چې معاون اول د یو شهر امنیت نشي نیولای، یعنی د حکومت دومره د درایت نه پاتې راغلی چې معاون اول چې باید د 15 ولایاتو ته امنیت راوړي، رفاه راوړي، آسایش راوړي، پروګرام ولري، د یو کابل امنیت نشي نیولای. نو په دې خاطر سره کابل کاملا پاتې راغلی، په دې کې هیڅ کار نشي کولی. رالو ودې ته چې دا ډیل زه ګوره ما دا خبرې ته اشاره وکړه چې امریکایانو پالیسي دغسې یو شی ده د هغه ورځې چې راغلي امریکایان افغانستان ته چې اکثره د والیانو سره مطرح چیرو او مطرح قومندانانو سره مشخص روابط لري، خاص روابط لري، د هغو سره مشخص معاملې کوي. وخت په شمال کې د استاد عطا سره معاملې کولې، په غرب کې د اسماعیل خان سره معاملې کولې، په قندهار کې د ګل اغا شیرزي سره معاملې کول. دا د امریکایانو پالیسي ده، یعنی بدون د دې چې مرکزي حکومت په جریان کې وشي دا ډیل او دا معاملې دوی کړي دي. دا معاملې فعلا د تعدیل سره مطلقاً امریکایان په دې باندې خبر دي او دا معامله هر زمان هم چې وکړي د تعدیل سره کوي. افغانستان ته څه لري دغسې معاملې؟ دغسې د کوچنیو د قدرت د جزیرو موضوع چې هر وخت دلته ورباندې بحث هم کېږي، دغسې د قدرت کوچنۍ جزیرې بیا نه قوي کېږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره څه ډول یو پیغام لري؟ امریکایانو په راتګ سره تر اوسه پورې د دغه جزایرو د تقویه کېده د امریکا یو خاصه پالیسي ده. امریکایان په هیڅ کله افغانستان کې قوي حکومت او مرکزي حکومت چې هغه پر ټولو ساحاتو باندې تصرف ولري دا د امریکا پالیسي نه ده. امریکایان نه غواړي چې داسې یو حکومت راشي. په امریکا سیاست جزایري سیستم لري چې دا ورکوټي جزیرې باید تقویه شي. د دغه جزیرو اوس تاسې فکر وکړئ، په امریکا حکومت د ډاکټر صاحب اشرف غني سره سخت درګیره دی په دې خاطر سره چې د خلیلزاد ماموریت یې بیرته تمدید کوي. ډاکټر صاحب اشرف غني حتی خلیلزاد حضور ته نه مني، وایي په دې صورت سره چې امریکایان د اشرف غني سره وغواړي چې ډیل ووایي هغه حاضر نه دی چې قندهار یا ساحې ورکړي، مجبور دی دا مخکینی دا جزیرې جوړ کړي. د تادین سره ډېر ساده دا ډیل وارچي او تادین حاضر دی چې دا ډیل ووایي او دا معاملې افغانان ورسره کوي. دا جزایر دوی د آینده دپاره دا ساتلي وي چې په آینده کې که مرکزي حکومت د دوی د دساتیر او اوامرو څخه سرغړونه کوي یا دوی ته تن نه ورکوي، دوی په جزایر پر دوی باندې تقویه کوي او هغه جزیرې به د حکومت تر فشار لاندې راوړي. تاسې عملاً ګورئ چې ډاکټر صاحب غني فعلاً معاصره دی، ډاکټر صاحب غني دی، حمدالله محب دی، فضلي دی، امرالله صالح دی، دا ټول حکومت راغلی د 4 کسو په حلقې کې گیر پاته دی. نو ټول سیاسي چیرې د دې څخه جدا کړي دي. دا چا جدا کړي دي؟ په دې خاطر سره چې دا شی باندې سرمایه گذاري مخکې شوې ده. نو په دې لحاظ باندې د امریکا پالیسي دا و او دا پالیسي تعقیب کړې ده او دا پالیسي د امریکایانو په نفع باندې ده. امریکا د دې څخه ډېر منفعتونه وړي دي. دا په دې خاطر وړي چې همیشه تابع حکومت یې راوړی دی. ډاکټر صاحب اشرف غني همیشه د جو بایدن او ترامپ او تندي ته ګوري چې د جو بایدن او ترامپ تندی وړیندی خراب دی، هغه وده ته ښه ښکارېدی دی، خوشحاله ښکاري، که جو بایدن د تندی وده ته وړین نه ښکارېدی دی خوابده ښکاري. نو زمونږ د کابل پالیسي د سپینې ماڼۍ د پالیسیانو سره تړلي او دا په دې خاطر سره چې دا حکومت ضعیفه او د یو حلقې ډېره مننه. باز به جمبندي کو مخلص
په وروستیو کې په دې باندې چې له یوې خوا په راتلونکي مې میاشتې کې د دوحې تړون سره سم وعده داسې شوې ده چې بهرني ځواکونه به له افغانستان نه وځي. له بل لورې تاسو ګورئ چې د سولې بین الافغاني مذاکرات هم له بنباس سره مخامخ دي. که چیرې دغسې د پوستو سقوط روان وي او یا دغسې د قدرت د جزایرو د قوي کولو موضوع مطرح وي، نو په دغسې وضعیت کې حل لاره څه وینئ؟ اول خو زه د دوحې تړون ته هېڅ خوشبینه نه یم. په دوحه کې نه د سولې خبرې روانې دي او نه هلته د دوحې څخه افغانستان ته سوله راتللی سي. هلته یوازې منافقت روان دي، یوازې درواغ روان دي، یوازې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول روان دي. که چیرې د سولې خبرې روانې وای نو تر ټولو مهم اول شی به اوربند سوی وای، ځکه اوربند تر ټولو مهم دي. چې اوربند نه کړي ډېره ورځ وحشت کې زیاتېږي، نو نه دا د طالبانو او د حکومت خپله د دواړو بې اعتمادي ښیي او هلته د سولې د خبرو نه پیل او نه توافق ښیي. د دې سره په څنګ کې دغه رقم ته مسایل چې رامنځته کېده، که طالب کوي که حکومت کوي چې هره ورځ ولس په تکلیف وي، ولس په تکلیف وي. دا ولس هم داسې نه دی لکه چې دوی ورته فکر کړی دی. دا ولس هم که یو وارې خولې پسې خلاصې کړلې، که یو وارې په جوش خروش باندې راغلي، بیده دی مګر تر هغې وخته پورې خو پر دې باندې رحم پکار دی، شفقت هم پکار دی. کله چې رایې ځینې غواړو بیا ټوله ورته را روانې خوله ورته کږه کوي، او کله چې د جمهوریت و امارات خبره سي هر یو مخ ورته راړي چې ولس سوی. په دغسې حالاتو کې ولس نه دی پات. د دې سره په څنګ کې پر مرکزي ادارې باندې غږ کوم چې له دغسې ډیلو معاملو څخه د لاس واخلي. دا نه د افغانستان په خیر دی نه د کندهار په خیر. که دغسې مسایل روان نو په دغسې حالاتو کې موږ مجبور یو چې چپ پاته نه سو، په مقابل باندې راو او بیا عملا مبارزه شروع کړو. تر کومه وخته پورې اخر مسؤلیت احساسوو په دې خاوره کې چې دغسې وحشت او دهشت بند سي. او طالبانو پر حکومت واقعا افغانان یاست نو تر ټولو مهمترینه شی اوربند فرض دی وی کې، او که افغانان نه نو بیا مخونه همدغسې تور سه لکه اوس چې تور دي. ډېره مننه. او دانش صاحب تاسو نه هم د حل لارو په توګه اورو او د یوې راتلونکي انځور په برخه کې چې سیګار ریپورټ ورکوي قندهار کې قصدن پوستې پرېښودل کېږي او تر څنګ د دوحې د تړون له مخې په مای میاشت کې هېڅ بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې ونه اوسي. جمعبندي به داسې کوو چې باید تاکید پر دې وشي چې د سولې مذاکرات نتیجه ورکړي. امریکایان د افغانستان څخه په بشپړه توګه نه وځي. امریکایان اوس په دې مذاکرات د طالبانو سره بوخت دي چې یو داسې لاره پیدا کړي چې د امریکایانو شتون په افغانستان کې پاتې شي. ولې د سولې مذاکرات او د دوحې تړون په مطلق ډول امریکایان غواړي چې پیاده شي او د دغه حکومت جایګزینه حکومت دی غواړي چې راوړي. د طالبانو په خواستې ته لبیک وایي او دا کار کوي. او د قندهار او نور ساحې به هم د امن ساحې په نامه باندې ډېر زر اعلان شي او طالبان به هغه ساحو ته په آزاد ډول سره رابطه آمد کولی شي او خپل فامیلونه او هغه کسان چې پاکستان کې دي هغه باید. په دې خاطر سره لنډ غواړم چې امریکایان د څه معضل سره مخ دي. امریکایان تاسو ګورئ چې خلیلزاد سفر چې قطر ته کوي، دوم سفر باید پاکستان ته وکړي. همیشه باید پاکستان خوشحاله وساتي چې د دوحې مذاکرات نتیجه ورکړي. نو په دا فشار چې یو لږ امریکایان د ځانه څخه کم کړي، هغه به دا چې د امن منطقي ډېرې کې د طالبانو رهبري را انتقال شي افغانستان ته. هلته پر امریکایانو باندې یو اندازه کار سمیږي او وساکي باندې راځي چې دوی کولی شي چې د طالبانو سره په هر تفاهم چې رسیږي د پاکستان قوي نقش باندې لږ غوندې باید تعدیل او لږ غوندې تغییر باید پکې راشي چې پاکستان همیشه داسې نه اوسي چې هره خبره چې پاکستان کوي هغه پر کرسۍ باندې کښېني. په دې خاطر چې اساسیت د منطقي هم دا نه ایجابوي. تاسې هند ولیدئ چې 600 میلیونه ډالر د حکومت سره ژمنه وکړه، حکومت ورته کوي او د ملي میثاق تر عنوان لاندې ملیشه تقویه کوي. نو که چېرته داسې د غټ مساهمت امریکایانو ته په آینده کې جوړېږي نو دا توازن باید امریکایان یو اندازه حفظ کړي. په دې خاطر سره د امن منطقو اعلانول امریکایانو ته اړین ښکاري او دا کار باید وي. ډېره مننه. سیاسي شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش په قندهار کې سیاسي فعال ثنا الله مخلص و چې په دغه ولایت کې د پوستو په سقوط را سره غږېدل. بحث همدومره و. تر بیا مو الله مل شه.